ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں درود شریف ہوئے یو عجیبه تاسو ته وایم په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلقو باندې دمونه اچول لیونی به دمول تعویذونه به خلقو تکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دی دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي نو دمګره د پسې ګرځیدي چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم د خدای شانو اتفاقی اورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه چې په مخ ورغه نو ادمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیوانه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ادمګر ورته چې ها ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری ما وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله
ما دې په خدای قسمی ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلي. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي. دا کلمات د لیونو نه. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلقو نه استعمالولا چې دا قرآن چې دی د خدای کلام نه دی. قرآن کریم یو اعلان وکړ چې خدا تاسو وایي چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله. که تاسو په شک کې په دې خبره کې چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، شکم دی، نو خدا فاتوا بسورۃ من مثله، راوړ یو سورت د دې قرآن په شان. وړو کې سورت په ټول قرآن کې نه اعطینا کل کوثر دی، یو سورت په قرآن کې داسې پیدا کړي لکه د قرآن چې دی تاسو به حق بجانب یې چې قرآن د خدای کلام نه دی. یو عربو کې خود شعر و شاعری او د ادبیت شان ډیر اوچت، بے حد ډیر اوچت عربو کې، او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړول. لن درته عربو کې یو دو جنا کوي وي، داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه ہے، امرؤ القیس نامه ہے، او نور شاعرانو پاغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلقو. خدای امرؤ القیس چې د شهرت ډیر شوی، دنیا به د شعر ته غوږی خو، دنیا به د کلام ته غوږی خو. دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوی دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اړو څوک په سړو کې نه چي ورازي چې مړی. امرؤ القیس راونی ونه هغه ورته وی چې زما یو دوه لونه دي، هغه ته به زما یو پیغام ورسوي. ویلې بالکل وعده ده، وې زما چې مړ کې او زما کور تلار شي نو زما لونو ته بدا وای چې یا بنت امرؤ القیس، یا بنت امرؤ القیس ان اباکما، اے دوو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار. د دې الفاظو دا معنا ده، بد دومره زما لونو ته وای نور تاسو خلاص. سړی مړ کو کور ته رااله، لونو ته په دروازه کې आवाज وکړ چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما. لونه راوته او دا دواړه شاعرانی ونیو چې وینیول ولی په تاسو زمون پلار وجلې دي. ورته مونږ تاسو پلار کم ځای وجلې، مونږ خو یو شعر و تاسو په دروازه کې وینیو. پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو، حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو پلار د وجلې. اجینکو ورته مونږ سره دلیل ویلو، ویل دوی یو شعر ویلې دی، ا شعر دی دوی بیا وای نو اوس به خبره صفاش. اغي وی یا بنت امرؤ القیس ان اباکما. اجینکو ورته وی چې دا نیم شعر دی، د نیم شعر سره بل نیم بیت اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې قد قتل فقاتل لداکما. شعر خود وی دا ویل یا بنت امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتل لداکما. و دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې پلارم قتل شوی دی او قاتلان دغه دوړه ولاړ دي.
کینی ویل دا شاعران د ټول د عربو را ټول شي او دیړم بنی نیم بیتی سره د بل بیت جوړ کی نو دوی خلاص کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دادي عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داس خزو تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننه وته بادشاہ یو وینځه وا هغه وینځه له د سرو زرو هار جوړ کړي او ډېر جوړه کړي سنگار کړي د خیال کړي دی چې یاره دا بادشاہ هو دا وینځه ډېره خوخه ده نو څه صفات دا غوینځه کړي دی چې ګوره کڅې راکړ بادشاہ دغه په مزه کې داسې مستو چې دته اډوم نه کته شیرونه میرونه یو کده خیال کړي دا د پخوانه دا قصه دا سره روانه عرض مداو چې هغه ابو نواس د بادشاہ دا غوینځ ډېر صفاتو کو هیڅ ورته ورنک او نه ورته وکته دا ابو نواس بار راوته د بادشاہ په دروازه ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا زاع ضایع نه ده ضایع شو او بس شو شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاہ كما زاع عقد على خالصا لکه چې تا بس کړه د سرو زرو عامل د خالصي وینځ په غاړه کې وینځله څوک د سرو عاملونه ورچي لکه تا چې د عامل بی عزتی کړي د وینځ په غاړه کې داسې زما د شیرونو بی عزتی ستا په دروازه کې وشو سنتریان وکړه چې دا شعر ابو نواس لیکلاړ دنه راپورټ کو چې ابو نواس خدا سے شعر لیکلو بادشاہ ور شیراوی ني چې راویني وو د چې دنه ننوتو نزاع عین بچرتم کا قتلې عین دا سلام د خپل ٹھیک ده داسې نو د چې ننوتو نو د عین نه لاندې د خپل داسې میټاو کړه نو چې عین نه لاندې خپل میټاو کې نو پاس حمزه پاتیش خیالم کړی پاس حمزه پاتیش چې ورننه وته بادشاہ ورته دا څه دی لیکلی بار وسمې لیکلی څه ولقد زاع شعري على بابك و بادشاہ سلامت ته پخپل لګوري چې بادشاہ د حسین را پاسه چراغه عین نو حمزه کړي او د خلاندې ته خپوالی و بیا دا معنا شو چې لقد زاء په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند کړي امیل د سرو زر استاد وینځي په غاړه عقل دی حد تر رسیدل او د عربو په دې خبره پوهیږي یعنی یو عین نخپی والو سره به دنیا په بلا واړولا دا د دې قماش دنیا او عرب موجودو خو د قران مقابله چاو نه کړی چې یو سره او خر ساتل نو پاغه خرب هغه غریب مزدوری کولا چرته سره چلوله پټوتنو په سره کې یو ملغلره بیا مونتا چې ملغلره بیا مونتا نو خیال یو کې چې الکستا نور څوک دی خو یو ته یو د خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پالل کېږي نو دا د څه خمرای دا راشه دی خر ته په غاړه کې واچ نو ملغلره خرته په غاړه کې واچو چرته یو جوهری پیرا پېښ شوی دی چې کتلی دي چې فو دا خو ملغلره ده او دا خر والا د خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 0 روپو ملغلره ده ورته کاکا دا مړای خرڅه نه نو اخر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکه وی خو چې څه دی راکړه هغه ورته 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ لاس خر کېده 10 روپۍ چې خر والا کتلې دي لیونه شوی دی او زری مړای را پرانیسته د خر د غاړې نه هغه سړی لې ورکړه
او په یو منډه روان دی چا څه نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علما جوهری ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان جوهری هغه مړی اوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او خب بهترین بکس کې کېخوا ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څخه خسته بکسونه جوړ کړي څه زمانہ پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شته چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یو خېج اوس کال پس سپای کې یو د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپل پرانیستې شي او داسې واز خپل ونیسي نو چې ساس کې پکې راو غورځيږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شو او سمندر بیخ تلاړه نو هغه کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ او کدی سپای هرسو کو او خلای وازنی ولی و دویم ساس کی تم نو کال پس پکې دوس ملغلری وی خود دوارو قیمت دا یو عمر نه بیا نو ځکه مولانا روم وی چې کاسه چشمه حریسا پر نشد کاسه چشمه حریسا پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وې د انسان د سترګې دي دام د هرسنا نه ډکی خو چې لک شراشي و پچې نور وې چې نور راشي و پسې نور وې تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کی تخلا واز نیولې ولري نو قیمت کم شي زما عزیزانو بادشاہوی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کما کال پس په سپای کې یووزي دی جوهری وې چې ما سره شتا منډه کړې دا بکس راغسته ده چې پرانیسته ده چې ګوري ملغلره دوه ټوکړې پراته و ما تا و دی جوهری ورته وې چې بیړه دې تباش د خره په غاړه کې خروالا چولې وي نو نه ماته دي او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته عمل غلره ورته وی چې زما بیړه مت با کوا جوهری بیړه ستا تباشه خروالا کزه د خر په غاړه کې چولې ومنو خروالا ته دا پته نه و چې دا د لکو روپو مل غلره ده کله زه به خر ته غاړه کې نه چول نو اوس ما ته ولې شو ما ته زکه شم چړه مې اوچاو دو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپے که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته و چې دا دومره اعلی او چت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست اهل مکه او اهل مدینه او کې اختلاف پریوت امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی ای تاسو څه کار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه
نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هکذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صادرونه پوګه چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرڅو ما چې بال بچ لپه سوړه والا هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړه امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم طالبه په انار راوړ اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یې وړه واپس بیت المال کې داخل کړه ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزه په نوم باندې نیم پاوډر را لګي معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه د کجورو په پاڼو لیکل شوی و د اوسای په سرمن لیکل شوی و د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندي اډو کې د پاغي لیکل شوی و دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوا یو غزا وشوا په کې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وې چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې را جمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې قسمی کزاغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ